نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله رب العالمین په دې دنیا کې هر قسم مخلوقات پیدا کړی دي. الله انسانان پیدا کړی دي، الله جنات پیدا کړی دي، الله ملائکه پیدا کړی دي، زناور الله رب العالمین دې دنیا کې پیدا کړی دي. خو بیا د دې ټول مخلوقات لپاره الله رب العالمین یو ورځ مقرر کړی دا، یو نیټه مقرر کړی دا چې هر یو مخلوق په خپل ټیم باندې د دې دنیا نه ځي او هغه ومري. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي کل نفس ذائقة الموت، چې هر یو نفس دا به د مرګ د ذایقه خامخا څکي. پیغمبران دي هغه د دې دنیا نه تللي دي او د مرګ ذایقه کتلې ده څکلې. صحابه دي او د دنیا نه تللي دي د مرګ ذایقه ویم کتلې ده. داسې نور انسانان د آدم علیه السلام نه واله تر د نن زمانې پورې او د مرګ د ذایقه څکلې ده. تابعین دي، تبع تابعین دي، په ټولو باندې مرګونه راغلي دي. حتی تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فرشتي به هم پر ورځ د قیامت د مړي شو الله رب العالمین به د هغوی نه ساه واخلي. تر دې پورې هغه فرشته چې هغې ته ملک الموت ویل کېږي او هغه د انسانانو نه ساګانې اخلي، الله رب العالمین به په خپل شان او په خپل لایق د هغې فرشتې نه هم ساه واخلي پر ورځ د قیامت. صرف او صرف د الله رب العالمین ذات او واحد پاتې شي، نور ټول انسانان، ملائک، جنات، ځناور دا ټول به مړه شي. خو بیا یو څو خبرې داسې دي چې کله دا انسان مړ شي نو دا انسان د مرګ نه بعد بیا یو څو ارمانونه کوي. پښتانه وایي یو متل دی چې کله توکلې لاړې چې کوم دین وي دا دوباره خولې ته نه راځي. خو یو څو ارمانونه دي چې انسان به د مرګ نه بعد بیا دا ارمانونه کوي، خو بیا وخت تېري بیا دا هېڅ فایده نه ورکوي. د انسان هغه ارمانونه چې هغه د مرګ نه بعد به هغه کوي، هغه الله رب العالمین په قرآن کې ذکر کړي دي. او الله وایي چې د مرګ نه بعد به بیا دا انسان د دغه ارمانونو خواهش لري چې یاره کاش ما داسې کړو ما داسې کړو. نو دغه ارمانونه تقریبا چې 9 دي او دا ما راټول کړي دي، ځان سره مې دا مخامخ لیکلي دي. دغه ارمانونه کم دي نو دغه زه تاسو سره بیانوم. په هغې کې لومړنی ارمان دا دی چې الله رب العالمین هغه په قرآن کریم کې ذکر کړی دی. نو انسان به وایي چې یا لیتنی کنت ترابا، د سورة النبا آیات دی، آیت نمبر 40. یا لیتنی کنت ترابا، چې ای کاش زه خاوره وم. دا انسان به وایي چې ای کاش چې زه خاوره وم، زه اړو انسان وی نه، زه اړو پیدا نه وم، زه ځمکه وم، زه خاوره وم چې دا خلک زما راپاسه ګرځېدل. دویم ارمان چې کوم دی دا انسان به څه کوي چې هغه په قرآن کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی دی. هغه هم د سورة النبا آیات دی، آیت نمبر 24. لیتنی قدمت لحیاتی، چې ای کاش چې ما د دې اخیری زندګۍ لپاره څه کړو. ما ته کو پته وي چې یاره پته هم نه راته، ما ته علماو دا ویلي دي، صحابو دا ویلي دي، پیغمبر پورې راته دا ویلي دي چې ګوره اخرت ډېر سخت ځای دی. نو کاش چې ما په دنیا کې د دې اخرت دپاره څه کړي وي. دریم ارمان چې کوم دی چې دا انسان به د مرګ نه بعد کوي، الله رب العالمین په قرآن کریم کې ذکر کړی دی. هغه د سورة الفجر آیات دی، د سورة الفجر آیات نمبر 25 دی، چې دا انسان به وایي چې یا لیتنی ثم اوتی کتابیه، چې ای کاش چې زما دا نامه اعمال، دا زما د اعمال نامه دا اړو مال راکړه شوې نه وه. مطلب چې دا کومه عمل نامه مال راکړه شوې ده او دا زه ګورم چې دا مال اړو راکړه شوې نه وه، چې بس ما ته ویلو چې زه جهنم ته، ځکه چې زه دونه په ټینشن دونه په افسوس کې پروت یم. څلورم ارمان چې کوم دی چې دی به کوي او الله رب العالمین په قرآن کریم کې ذکر کړی دی، نو هغه آیات د سورة الحاقه دی، چې هغه آیات نمبر 28 دی، چې یا ویلتا لیتنی لم اتخذه فلانا خلیلا، چې ای کاش چې ما دا پلانکي ځان له اړو ملګری کړی نو نو ښه به. مطلب دی به هلته کې د ملګري د لاسه به جهنم ته ځي او دی به د ملګري د لاسه دوزخ ته ځي. دی به ارمان کې چې ما کاش چې ما پلانکي سره اړو ملګرتیا کړې نه وه نو ښه به. پنځم ارمان چې کوم دی چې هغه الله رب العالمین په قرآن کریم کې ذکر کړی دی، هغه د سورة الفرقان آیات دی، آیات نمبر 66، چې یا لیتنی اطعن الله و اطعن الرسول، چې ای کاش ما د الله د رسول فرمانبرداري کړې وه.
چې ما د الله او د الله د رسول خبره منلې وه، چې ما ته الله څه ویلي دي چې ځان د ګناه نه وساته، نیکي اختیار کړه. ما ته پیغمبر څه ویلي دي چې کاش ما په هغې عمل کړو، نن به زما دا حالات نه. شپږم ارمان چې کوم دی چې الله رب العالمین په قرآن کریم کې ذکر کړی دی، سورة الاحزاب آیات نمبر 27، چې یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، چې ای کاش ما د پیغمبر د رسول الله مبارک لار اختیار کړې وه، څنګه چې داغه صحابه او داغه لار اختیار کړې ده، څنګه چې داغه تابعین او داغه لار اختیار کړې ده، علماء او داغه لار اختیار کړې، کاش چې دقسې مونږ هم د هغه لار اختیار کړې وه، نن به زمونږ دا الله، نن به زمونږ دا حشر نه. اووم ارمان چې کوم دی نو هغه د سورة الفرقان آیات نمبر 73، چې یا لیتنی کنت معهم فافور فورا عظیما، چې ای کاش چې زه هغوی سره وم نو زه به نن کامیاب وم. مطلب جنتیانو ته اشاره ده، هغه ملګري چې هغه به جنت ته ځي او دی به دوزخ ته ځي، دی به جهنم ته ځي، دی به وایي چې کاش چې زه هغوی سره وم نن به زه په جنت کې وم. اتم نمبر ارمان چې کوم دی هغه الله رب العالمین په قرآن کې ذکر کړی دی د سورة النساء آیات نمبر 73، چې یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، چې ای کاش ما الله رب العالمین سره څوک شریک ګڼي نو مشرکان الله یادوي. مشرکان به دا ارمانونه کوي، هندوان به دا ارمانونه کوي، کافر به دا ارمان کوي چې یا ای کاش چې ما او الله سره څوک شریک ګڼنی نو نن به زه په جهنم کې نو. نهم نمبر ارمان چې کوم دی چې هغه الله رب العالمین په قرآن کریم کې ذکر کړی دی، چې یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، چې ای کاش یو داسې صورت هم وي چې دنیا ته واپس لاړ شم او د الله رب العالمین آیاتونه جوړلو نه کم او زه په ایمان وروړلو والا کې شم. دا د مشرکانو باره کې مشرکان به وایي چې یا الله یو داسې صورت وي چې موږ دنیا ته ولېږې او موږ هلته کې ښه اعمال وکړو او موږ په ایمان وروړلو والا کې شو، مطلب په تا موږ ایمان نه وو. زما عزتمندو، مرګ شته، د مرګ نه خلاصي نشته. داسې اعمالو کې چې پر ورځ د قیامت د دې ارمانونو اړو ضرورت را نشي، داسې اعمالو کې چې بیا پر ورځ د قیامت د الله رب العالمین مخ ته شرمنده ودرېږو، په خپل ایمان باندې ثابت قدم اوسئ او د الله رب العالمین په دین باندې عمل وکړو. رسول الله مبارک چې موږ ته کومې خبرې کړې دي په خبرو باندې موږ عمل وکړو. الله رب العالمین دې زموږ او د ستاسو ایمان نصیب کړي او الله رب العالمین د موږ او تاسو د جهنم د اور وساتي. والسلام.